راځو دلته یو څه سیټونو تعریفونه موږ دلته لیکو. A سیټ موږ لیکو چې دې کې شامل دی 1 3 5 اووه او 18. همدارنګه راځو وایو چې B سیټ داسې تعریف کوي چې B سیټ عبارت دی له څه څخه، د دې عناصر دی 1 اووه او 18. همدارنګه راځو C سیټ ته او وایو چې C سیټ د دې تعریف داسې دی چې دې کې شامل دي 18 اووه یو او 19. او اوس راځو موږ د فرعي سیټونو د لیکلو په طریقه باندې خبرې کوو. نو وایو چې آیا B د A فرعي سیټ دی که نه دی. نو وایو چې فرعي سیټ نو څه معنی؟ فرعي سیټ دا معنی که چیرې زموږ د یو سیټ ټول عناصر په بل سیټ کې موجود وي، نو وایو چې دا سیټ د هغه بل سیټ لپاره فرعي سیټ دی. نو دلته ګورو چې دا همداسې ده، ټول عناصر دې کې شامل دي. نو ځکه وایو چې B سیټ چې دی، B سیټ دا فرعي سیټ دی. دا د لیکلو طریقه ده. دا فرعي سیټ معنا ورکوي. B سیټ یو فرعي سیټ دی د څه لپاره؟ د A لپاره. دا موږ کولی شو په تور داسې ولیکو چې B د A فرعي سیټ دی، یعنی د B سیټ هر عنصر د A په سیټ کې شامل دی. اوس راځو موږ دا خبره مخکې هم وتلی شو، موږ داسې هم ویلی شو چې B چې دی د A یو خاص فرعي سیټ دی. معنا دا چې د B چې دی په B کې د A ټول عناصر شامل دي، خو خپله B بیا د A سره مساوي نه دی. معنا A کې چې څومره عناصر دي هغه ټول په B کې نه دي شامل. نو دا مفهوم بیا داسې لیکلی شو چې موږ لیکو چې B چې دی دلته به داسې یوه نښه وکړو، بیا به دا وکړو، دا د فرعي سیټ نښه شوه، بیا به دغه لاندې علامه کې به یو خط پیدا سي کش کړو. معنا دا چې د دې خاص فرعي سیټ دی د څه شي؟ د A لپاره. B د A خاص فرعي سیټ دی. معنا B کې چې څومره عناصر دي هغه ټول په A کې شامل دي، خو د A هر عنصر بیا په B کې نه دی شامل. نو راځو دې ته لیکو چې B د A خاص فرعي سیټ دی، او دې ته په انګلیسي کې څه وایي؟ strict subset یا proper subset. subset فرعي سیټ ته وایي او proper معنا خاص یا strict یا مشخص فرعي سیټ دی. نو مونږ دا لیکلی شو چې A یو فرعي سیټ د A دی، ځکه چې A کې چې څومره عناصر دي هغه خپله په A کې شامل دي. معنا هر سیټ د خپل ځان لپاره یو فرعي سیټ دی. خو مونږ بیا دا نشو لیکلی چې A چې دی دا یو خاص فرعي سیټ د A لپاره دی، ځکه چې دا خبره بیا څنګه ده؟ دا خبره غلطه ده. راځو لږ تمرین پکې نور کوو. آیا داسې لیکلی شو چې B چې دی دا یو فرعي سیټ دی د څه لپاره؟ د C لپاره. آیا دا خبره سمه ده؟ راځو ګورو. یو په B کې شته، D کې هم شته دی، اووه په B کې شته، په C کې هم شته، 18 په B کې هم شته، C کې هم شته. نو وایو چې هو دا د دې څه شی دی؟ فرعي سیټ دی، ځکه چې د B ټول عناصر چې دي هغه په C کې شامل دي. راځو ګورو چې داسې لیکلی شو چې C چې دی دا یو فرعي سیټ دی د A لپاره. آیا دا سمه ده او که نه؟ نو به ګورو 18 دې کې شته، اووه پکې شته، یو پکې شته، خو 19 پکې نشته دی. نو یو ځل بیا وایو چې دا جمله چې دا څنګه ده؟ غلطه ده. او دلته مونږ ویلي چې B د C فرعي سیټ دی، نو مونږ ویلی شو چې B د C یو خاص فرعي سیټ هم دی یا پراپر سبسیټ دی د دې. خو اوس راځو مونږ دا لیکنه سرچپه هم کولی شو. نو بیا په هغه صورت کې مونږ د اصلي سیټونو په اړه خبره کوو. یعنې دا مونږ داسې لیکلی شو چې A چې دی دا اصلي سیټ دی د څه لپاره؟ د B لپاره. کوم چې دا مان لري چې دا عیني خبره ده چې B د A فرعي سیټ دی، خو دا چې مونږ دا ځلې داسې وایو چې په A کې د B ټول عناصر شامل دي، نو ځکه دې ته بیا وایو چې دا اصلي سیټ دی او دا بیا فرعي سیټ پاتې شو. نو A اصلي سیټ دی د B. همدارنګه د دې نه دا مفهوم اخیستلی شو چې په A کې کیدای شي نور عناصر هم شامل وي. دلته چې مونږ ویلې چې A کې د B ټول عناصر شامل دي، نو کیدای شي دا د دې سره مساوي وي یا له دې څخه زیات هم کیدای شي. نو چې کوم وخت کې دا زیات وي له دې نه، نو مونږ بیا داسې هم لیکلی شو چې A چې دی دا د B لپاره څه شی دی؟ خاص اصلي سیټ دی یا پراپر سوپر سیټ. اصلي سیټ ته مونږ په انګلیسي کې وایو سوپر سیټ. نو A چې دی د B لپاره خاص اصلي سیټ دی. نو د دې مفهوم دا شو چې A سیټ کې د B ټول عناصر شامل دي، خو A چې دی له B سره مساوي نه دی. نو دا شو پراپر سوپر سیټ او یا strict سوپر سیټ. نو په دې هیله چې اوس تاسو د فرعي سیټ،
خاص فرعي سیټ او له اصلي سیټ مفهومونو سره بلد شوي یاستئ.